غرض مې دا دی چې د لاړو نه خلک کرکه کوي، که څومره هم ښایسته سړی، لیکن رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم داسې قیمتي دی چې په لاړو کې هم کمال دی. غزوه خیبر وا، قلعه نه فتح کېدله. رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایل سبا ته به جنډه هغه چاته ورکوم چې الله او د الله پیغمبر د سره محبت کوي، د الله او د الله د پیغمبر سره محبت کوي. هر صحابي وی ما ته به راکوي. سار کې یو صحابي ته ورنکړه. رسول الله مبارک فرمایل حضرت علی رضی الله تعالی عنہ چیرته دی؟ ورته وی قربان مریض دی، سترګې خوږیږي. ویره ولی چې کله رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم تراوسته، نبی علیہ السلام لاړې راپورته کړې، د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ په سترګو یې راکش کړې، الله ورته فوراً شفا ورکړه. هغه شی چې عام خلک کرکه کوي، هغه هم د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم قیمتي دي. ګوره احد وا، غزوه احد، صحابه فقیر صحابی حضرت ابو ذر رضی الله تعالی عنہ هغه په سترګه مبارکه باندې ولګېده، سترګې راووتله، لاندې نه راپورته کړه. چا ورته وی وا ابو ذره دا سترګه دې ولې راپورته کړه؟ دا خو بیا کار نه کوي. ورته وایي دا سترګه زه رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ته وړم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته راوړه، قربان سترګه مې ووته. نبی علیہ السلام راپورته کړه، شګې ترېنه لرې کړې، د ابو ذر په سترګه کې کېښوه. ابو ذر قسم کوي رسول الله مبارک پې لاړې ومږلې، د دې سترګې دید د دې بلې نم تیز و. د په لاړه کې کمالو. په غزوه احد کې یو بل صحابي دی حضرت بشیر رضی اللہ تعالی عنہ، بشیر ابن عقربہ الجہنی رضی اللہ تعالی عنہ دی وی پلار میں شہید شو، ډیر زیات غمجن وم او ژاړم. رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم راته راغی، راته وی مسمکا څه دې نوم دی؟ ما ورته وی بحیر، ورته وی نه لا بل انت بشیر، بلکې ته بشیری. رسول الله مبارک به کله کله د صحابه نومونه بدلول، محدثینو په دې باندې مستقل بحث کړی دی. بشیر صاحب وایي رضی الله تعالی عنہ رسول الله مبارک راته تسلی راکوي، ولې ژاړې؟ ما ورته وی قربان پلار مې شهید شو. وی خوښه دې نه ده چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د پلار وی، عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها د مور وی، نو خوښه دې نه ده؟ ما وی قربان ولې مې خوښه نه ده؟ په سر باندې راته لاس کېښو، زما د زړه د سینې نه تمام غمونه ختم شو. ما فیصله وکړه چې دا خو زبردسته موقع ده، دې لاس کې خو ډېر کمالو. ما ورته وی د الله پیغمبره صلی الله علیه وسلم ژبه کې مې لکنت دی، ژبه مې بندیږي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام راته وفرمایل خوله خلاصه کا، لاړې مبارکې راواغستې، زما خوله کې داخلې کړې. وی قسم دی فوراً مې د زړه نه تمام لکنت د ژبې نه لاړ. یو صحابي دی حبیب ابن فدیک رضی الله تعالی عنہ، وی پلار مې په کور کې روان دی، یکدم د سترګو نه دید لاړو، لاس نه مې ونیوه. رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ته مې راوسته. نبی علیہ السلام وفرمایل څه در باندې وشو؟ ورته وی قربان دا مې پلار دی او نظر او سترګې برابرې وې، کور کې اگئی پرتې وې د مار، هغې باندې پښه کېښوه، خو چې اگئی ماتې شوې، زما د پلار د سترګو نه دید لاړه. رسول الله مبارک فرمایل پروا مه کوه، لاړې مبارکې په ګوته ولګولې، د حبیب ابن فدیک د پلار په سترګو یې راکش کړې. حبیب سے فرمایي قسم په الله زما د پلار عمر 80 کالونه واوړېده، خو په ستن کې به یې تار اچو.
د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د لاړو مبارکو برکت داو. یو صحابي دی حضرت قتاده رضی الله تعالی عنه دی وی په یو غزا کې مې سترګه ووته. رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ته مې راوړه، قربان سترګه مې ووته. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا سترګه راپورته کړه او دې ځای کې کېښوه، لاړې مبارکې پې تاو کړې، وی قسم دی د دې دید د دې بلې نه ډېر زیات و. صحابه فرمایي عجیبه دا وه د دې واقعې نه پس چې د حضرت قتاده رضی الله تعالی عنه بچی به پیدا کېده، نو د هر بچی دغه سترګه چې کوم د ده زخمي وه دا به د هر بچی جدا حسن لره او جدا دید به کو. هر چا به د حضرت قتاده رضی الله تعالی عنه دا بچی په دې سترګو پیژندو، دا دغه بچی دی. یو صحابي دی رضی الله تعالی عنه خباب ابن عبد الرحمن رضی الله تعالی عنه فرمائی وی پلار میں عبد الرحمن پا غزوت ذات الرقاء کی جنگ کو، لاس کی توروا یو کافر راغے زما د پلار لاس پریک دا سے لگ غند پوستکے پاتشو، دا لاس بیا را پورتک ملگرے ورتوائی اے عبد الرحمن لاس سے پرے دے لگ پوستکے پاتے دے وی غرزوا ورتوی نا دا زخپل طبیب توڑم، دا ز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توڑم، دا لاس رانی ولے دے رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم تیرا وڑا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ولی وی قربان لاس را تمات کو. نبی علیہ السلام زما د پلار مات شوی لاس را پورته کو، ورسره وی لګاو، لاړې پې تاو کړې، رګونه رګونو سره ولګېده، غوښه د غوښې سره ولګېده، اډوکې د اډوکې سره ولګېده. وی قسم دی په هغه لاس بیا جنگ شروع کړ. کم کافر چې د ده نه لاس پرې کړو په دغه لاس باندې د هغه د تنې نه سر جدا کړ. الله وی قیمتي نبی مې درلېږلی، لاړو کې هغه کمال دی چې د دنیا په یو دوا کې نشته.